أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورة مائدة آيات نمبر 28. د دې آیات ترجمه او تفسیر تیر شوی و. صرف یو خبره مفسرین را نقل کړي. حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه ډیره تفصیلی ذکر کړي. شیګان دغه آیات څخه یو ډیره غلطه ترجمه اخلي او د ځان څخه دلته یو توري هم سره یږدي چې اصل روایت د آیات داسې دی چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، چې د علی په شان کې چې کوم څه دی هغه ورسو. نو د دې ځای په ارتباط بیا دوی د درواغو ځینې احادیث جوړ کړي دي او دا خبره ور باندې ثابته کړي. نو عامه خلک چې کله د دې په کتابونو کې وویني نو کېدلای شي دوکه کې ولويږي. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله د دې خبرې ډېر علمي رد کړي او دوی چې څومره احادیث دلته را نقل کړي دي ټول موضوعي دي، یو اثبات نه لري او دا په قرآن کې تحریف دی او دا کفر دی. ځکه په قرآن کریم کې د ځانه کلمات ور زیاتول یا کمول او یا د عقیده درلودل دا کفر. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل ارتوائي پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب لستم على شيء، نیاستاسو على شيء پر هیڅ شی باندې حتى تقيموا التوراة والانجيل ترڅو چې تاسو قائم کړی نوی تورات والانجیل او انجیل وما هغه څه انزل الیکم من ربکم را نازل کړل شوی تاسو لرا تاسو د رب د طرفه ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا ولا یزیدن او خام ورزیاتوی کثیرا ډیر لرا منهم د دوی څخه ما هغه څه انزل الیک من ربک را نازل کړل شوی دی تعالی رستا د رب د طرفه طغیانا نافرمانی و کفرا او د نعمت ناشکری. فلا تأس على القوم الكافرين، غم مکو و افسوس مکو على القوم الكافرين پر کافر قوم باندې. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط او مناسبت ښکارا دي چونکې د ډیر پخوا څخه دا بحث د اهل کتابو په ارتباط را روان دي چې دا غوی قبیح صفات دا بیانی او دا د دې لپاره بیانېږي چې مسلمان امت د دې ځان وسات. ځکه چې کوم اسباب په کوم خلکو کې وي او د کوم اسباب په وجه باندې پر چا باندې عذاب راغلی نو ورستنی امت ته دا لازمي ده چې هغه اسباب وپلټي چې پر پلاني قوم باندې عذاب ولې راغلی، اسباب یې څه شو، هغه علتونه یې شو. نو چې کله سړی هغه علتونه پیدا کړي نو دا غوڅه بزان وساتي چې ځان یې وساتي د الله تعالی د عذاب به ځان خلاص کړي. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب لستم علی شیء، تاسو نه یاس پر هیڅ شی باندې، ځکه غیر مقبوله لار هیڅ لار نه ده. یعنی تاسو چې کوم لار اخسته ده دا لار غیر مقبوله لار ده او دا هیڅ اعتبار نه لري. حتی تقیموا التورات ترڅو چې تاسو تورات قائموي، والانجیل او انجیل ترڅو چې تاسو په کامل تورات عمل نه وکړي او په انجیل مو عمل نه کړي. وما انزل الیکم من ربکم او په هغه مو عمل نه کړي چې را نازل کړل شوی دي تاسو لره من ربکم تاسو د رب د طرف، چې تاسو د رب د طرف را نازل کړل شوی دي پر هغه مو عمل نه کړي. په دې مبارک آیات کې درې خبرې مقصودی بیان شوي.
یو خبره دا ده چې د همیشه د پار هیڅ یو عمل ولو که هغه عمل په خپل ځان کې څومره لوړ عمل وي او څومره ډیر وي، که د الله تعالی د پیغمبر د طریقې خلاف وي او د شریعت موافق نه، دا عمل د الله تعالی په دربار کې مقبول نه دی. نو ځکه الله تعالی د اهل کتابو ټول اعمال دا ځکه برباد بولی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت دوی نه مانه. سره د دې چې په دې اهل کتابو کې علما هم وه، په دوی کې پیران هم وه، او په دوی کې بعضې ریاضت کوونکي ډېر زیاته خوارق شونکي وه، یعنې تر داسې اندازې خوارق شل 40 کاله 50 کاله 60 کاله به په غره کې په یو دره کې اوسېدی، بازار ته به نه راوتی، یعنی ټول وخت به په دغسې تکالیف کې تېراوه. لیکن دا یې هم هېڅ په درد نه خوري، ځکه چې هر محنت د الله تعالی د پیغمبر د طریقې خلاف وي، ولو که هغه محنت په خپل ځان کې څومره لوی محنت وي، په درد نه خوري. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې ارتباط باندې ښه تفصیلي بحث را نقل کړي. خلاصه یې ما پښتو ته اړولې ده، مختصرې دوی لیکي دي. هغه لیکلي چې د دې مبارک آیات مسلمانانو ته ارشاد دادی او دا یې ورته هدایت دی چې کومه درویشي، سلوک او طریقت، مجاهدات او ریاضات، کشف او الهام تر هغه وخت پورې د الله تعالی په دربار کې فضیلت او د نجات سبب نسی ګرځېدلی تر څو چې د شریعت پوره پابندي نه وي. که د الله تعالی د پیغمبر اتباع نه وه، نو هیڅ عمل د انسان د الله تعالی په دربار کې مقبولیت نسبي لکه. چنانچه حدیث کې راځي چې عمر رضی الله عنه د ځینو صحابه کرامو سره د مدینې منورې د باندې راوتلی د خپل خلافت په دوران کې. نو یو غره کې یو یهودي یا عیسوي راهب ولیدي چې په ډېر انتهایی پریشان حالت کې په عبادت اخته دی. د دې وشکو آثار او د وشکو نشانات یې په د مخ کې ښکاره دي او رشتان یې پر دې مخ باندې خاره واره دي او ډېر مشقتونو به ځپلي، لکه کوم چا باندې چې تکالیف ډېر تېر سوي انسان په پوهېږي. نو عمر رضی الله عنه چې هغه ولیدي ویې ژړل او بیا یې دا وویل چې عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه، یعنی ډېر کسان دا چې وي چې ډېر سخت مشکل کارونه کوي، یعنی عملونه کوي ناصبه ګران عملونه کوي، لیکن د هغه باوجود جهنم ته ولاړ شي. دا ځکه چې عمل پر معیار نه وي برابر. هر عمل چې معیار ونه لري هغه مقبول نه وي ولو که ډېر. نو دلتم الله تعالی د یهودانو عمل مقبول نه بولي، تر هغه وخته پورې د عمل مقبولېدلی نشي تر څو چې دوی کاملا په تورات او انجیل او هغه کتاب چې قرآن کریم دی په دې عمل نه کوي. دومه خبره دا ده چې په تورات او انجیل او قرآن باندې عمل دا به د چا په ذهن کې دا راولي چې کېدلی شي چې په دروسرو کتابونو به عمل ضروري وي. مقصد د دې دا دی چې په تورات کې کوم احکام قرآن منسوخ کړي په هغو خو عمل نه کېږي، او په انجیل کې چې کوم احکام قرآن منسوخ کړي په هغو عمل نه کېږي. پاتې څه کوم احکام چې په انجیل او تورات کې قرآن نه دي منسوخ کړي، نو که په قرآن عمل وسي عیني په هغو باندې عمل دی. او په تورات او انجیل عمل دا معنا چې په تورات او انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت خبر راغلی او دا راغلی ده چې د قرآن او د آخري پیغمبر پر راتګ مخکني کتابونه منسوخ بلل کیږي. نو په تورات او انجیل عمل دا دی چې هر کله دوی په هغه عمل وکړي طبعا خپله یې دا عقیده ده چې دا کتابونه منسوخ دي او قرآن د هغه دپاره ناسخ دی، ځکه هر وروستنی آسماني کتاب د مخکني کتاب دپاره ناسخ ګرځي او مخکنی کتاب منسوخ، یعنی عمل نه ورباندې کیږي. نو دلته د دې معنا دا نه ده چې په دروسو به عمل کوي، بلکې د هر یو خپل مقام معلوم دی. نو ورته وایي پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو لستم علی شیء، تاسو په هیڅ باندې نه یاست، یعنی پر هیڅ یو مقبوله لار باندې نه یاست، حتی تقیموا التورات والانجیل، تر څو چې تاسو تورات او انجیل قائم کړي نه وي، یعنی په هغه کې چې کومه عقیده د پیغمبر علیه السلام په باره کې بیان شوې ده
ترڅو مواغس عقیده درلودل نوی وما انزل الیکم من ربکم او هغه چې را نازل کړل شوی دی تاسو لره من ربکم تاسو د رب د طرفه ترڅو مو په هغه ایمان راوړی نوی. الله عزوجل دلته داسې ونه ویل چې والقرآن او یا والفرقان چې تاسو پر قرآن ایمان راوړی نی او یا پر قرآن کریم ایمان راوړی نی، بلکې دا وجده جمله استعمال کړل چې وما انزل الیکم من ربکم او هغه څه چې تاسو د رب د طرفه را نازل شي. علماء د دې ډېر ښه تشریح کړی دا، وایي چې اصل کې غرض دلته دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول خبرې دا الهي امر دی، که هغه د قرآن کریم وحی دی چې په لمانځه کې ته تلاوت کوې، که هغه احادیث دي، که یوازې کتاب الله ذکر سوی وای اقیموا التوراة والانجیل والقرآن ذکر سوی وای نو حدیث بجنی وتری وای. ځکه نو ما انزل الیکم کلمه دا وجده جمله استعمال سول او د الکتاب یا د القرآن خبره استعمال نسو. ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خبره هغه وحی، چنانچه الله سبحانه وتعالی بل ځای فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان هیڅ خبره نه کوي، کې هغه ټول وحی دی ورته سوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته احکامات او یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف امت ته احکامات درې قسم دي. یو هغه دی چې قرآن په هغه باندې نازل شوی دی چې دا دی موږ په قرآن کې وایو دې ته وحی مطلق وایي یا وحی جلی، یعنی ښکاره وحی ورته وایي چې په لمانځه کې تلاوت کول کېږي. دوم هغه دی چې الله تعالی ورته ویلي خو د پیغمبر اسلام پر ژبه جاری شوي چې هغه احادیث دي چې دې ته بیا وحی غیر مطلق وایي. یو هغه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجتهاد کړي، قیاس یې کړي، چون کې د پیغمبر اجتهاد او قیاس دا نه غلطیږي او د فقهاو اجتهاد او قیاس غلطیږي. د دې وجه دا ده چې د پیغمبر هیڅ عمل پر غلطی قرار نه پیدا کوي، ولی چې دا د انسانیت د لپاره آینده یو تګلاره ګرځي. نو کچيري پیغمبر په یو حکم کې په یو اجتهادي مسله کې بالفرض سهوسی نو الله تعالی فورا تنبیه کوي. چنانچه د بدر په واقعه کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو رائے قبول کړه د ابوبکر رضی الله عنه او د نور صحابه، نو فورا قرآنی وحی راغلی او تنبیه وسوله چې دغه وخت د دې قبل ول نه وکړه. یا داسې نور ځایو کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای په یو اجتهاد کې سهو سوی نو فورا وحی د هغه تصحیح کوي او دغه صفت د نور فقهاو او مجتهدینو سره نه ده. نو ځکه موږ دا نه وایو چې دغه مذاهب د څلور سره مذاهب هر مذهب به 100% خامخا حق وي، د خطا احتمال بنی پکښ. ځکه د هر انسان څخه د پیغمبر څخه بغیر دغه څه سهو کېدلی شي. نو ممکنه ده چې یو حکم دی په هغه کې صحیح نه وي، لیکن موږ عمل ځکه ور باندې کوو چې د څلورو څخه حق وتلی هم نه خامخا به د څلورو کې دننه حق دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې مجتهد ته الله سبحانه وتعالی ثواب ضرور ورکړي ولو کدی په هغه حکم کې خطا وس. وجه دا ده چې کله مهنت وکي خواري وکړل نو یو حکم یو مسله یا د قرآن یا د حدیث څخه راويسته کدا مسله او دغه حکم په حقیقت کې صحیح ونو دوه ثواب الله تعالی ورکړي، کنو یو ثواب الله تعالی ضرور کوي ځکه د خپل مهنت او اجتهاد کړي. وما انزل الیکم من ربکم او هغه چې نازل شوی دی تاسو لپاره من ربکم تاسو د رب د طرفه چې حدیثم پکې داخل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې د قرآن په ارتباط باندې خپل امت ته د ذکر او د عمل کولو ترغیب ورکړی دی، دا سه د احادیث په ارتباط امت د آخري زمانه د فتنو څخه بیرولي. امام ابو داود او امام ترمذی او ابن ماجه او دا نور د احادیث کتابونو عمده حدیث راخستی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الا انی اوتیت القرآن، یقینا ما ته قرآن کریم راکړل شوی ومثله معه، او د دې قرآن په مثل باندې ما ته احادیث هم راکړل شوی. نو بیا فرمایي چې الا یوشک رجل، خبردار نږدې ده چې یو سړی به وي
شبعان ډیر مور یعنی ډیر مور بوي دا معنا چې یا به حیثیت والا وي او یا دا مطلب چې ډیر خوراک به کړي علی اریکته په خپل کټ باندې بناست وي یقول وایب علیکم بهذا القرآن وای دی به خلکو ته دا وایي چې بس دغه قرآن زده کوئ فما وجدتم فيه کوم څه چې مو په قرآن کې پیدا کړه من حلال د حلالو څه فاحلوه نو تاسو هغه حلال ګڼئ وما وجدتم فيه من حرام او کوم حرام پکښ پیدا کړل فحرموه هغه حرام ګڼئ نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا هغه شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کی کما حرم الله لك الله تعالی چې حرام کړی دی دا عین داسې مطلب یې دا دی چې ورسته بزما په امت کې دغه سیو خلق پیدا کیږي چې هغه به احادیث نه مني او د حدیثو به انکار کوي د منکرین حدیثو بسته جماعت ستا دا په هند کې د عبد الله چکړالوی په نامه باندې یو کس منکر حدیث چنانچه علما وايي کله چې موږ ورغلو عین دا غسی سړی و چې تازه ډوډۍ خوړلې و او انتهایی موړ او پر کټ څنګه چولی و او دا خبره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړه نو منکرین حدیث احادیث نه مني ځکه د ډیرو شعانو څخه چې په احادیثو کې ثابت دي انکار کوي نو قران کریم کې دلته د احادیثو ته هم اشاره وسول چې دغه سید پیغمبر علیه السلام طرف ته وحی دی لکه قران البته فرق په تلاوت کې ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن او خاب ورزياتوي كثيرا دير لرا منهم د دوی څخه ما هغه څه انزل اليك چې تعالی را نازل شوی دی من ربک استاد رب له طرف طغیانا و کفر سرکشی او ناشکرین یعنی چون کې دا خلق متعصب دي او د متعصب په مخ کې چې د حق خبري راځي نو د دې انکار نور زیاتیږي نو کله لسو آیاتونو منکرو نو دا حکوپرو لیکن کله شلو څه منکر سو په کوپر کې زیادت را نو د قران نزول د دوی په کوپر کې زیادت ذکر راولي چې د دوی انکار زیاتیږي دا معنا نه ده چې قران د خلکو د کوپر د زیادت سبب ګرځي باران کې در لطافت تبعث خلاف نیست در باغ لال روید و در خاک شو مخص ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا نو اوس کېدلای شي پیغمبر علیه السلام دا د دوی پر ضد او تعصب باندې تډیر غم وکي او محزون او مغموم وګرځي فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس نو تافسوس مکو على القوم الكافرين پر کافر قوم باندې یعنی الله سبحانه وتعالى دا غوی د پاره دا فیصله کړي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين يقيننا كسان امنوا شاغ ایمان راوړي دي والذين هادوا كسان يهودان دي والصابئون او صابئين دي والنصارى ونصارى دي من امن بالله من هغه امن بالله ان شاء الله تعالی ایمان راوړي واليوم الاخر او د اخرت په ورځ ایمان راوړي وعمل صالحا او نیک اعمال وکړه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف بيرنست عليهم فراغيبا ولا هم يحزنون او نبهغي غم جنوين ان الذين امنوا والذين هادوا فدي آیات مبارک کې الله سبحانه وتعالى عمومي قانون بیان چې زموږ عمومي قانون بس دادي چې په خدای او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او صالحه اعمال وکړي بس دا خلق مشت مقبول دا که هر څوک دا که يهودي وي دا که نصراني وي دا که صایبي وي دا که مؤمن چې ایمان یې په الله تعالی راوړي او د آخرت په ورځ راوړي مطلب دا چې د الله تعالی څخه ولې تر آخرت تر ورځې پورې چې په مابین کې څونه مؤمن به شأن دي دا مؤمن به شأن دي پر دې ګردو ایمان را ځکه چې آمن الرسول بما انزل الیه
او دا غرنګ پر پیغمبرانو ایمان راوړل، په کتابونو باندې ایمان راوړل، پر ملائکو ایمان راوړل، دا خو ایمانیات دي. نو چې کله په آیاتونو کې د الله تعالی نوم او د آخرت ورځ ذکر شي نو سر او پای ذکر شي، باقی ټول ایمانیات خپل پکې شامل شي. او دا اصول او قاعده د احادیثو کې هم دا راځي، من یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري نو هغه د خپل میلمه اکرام کوي. نو دلته هم دا نه دی چې یوازې په خدای او په آخرت ایمان د نجات سبب ګرځي، بلکې په ټول رسولانو به ایمان لري، په ټول ملائکو به لري، په ټول کتابونو به لري. نو چې سر او پای ذکر شي مابین خپل پکې مراد. نو دلته هم دا معنا ده. نو اوس دا یو عمومي قانون الله تعالی بیان چې هر چا دغه کار وکړي بس دا زموږ په دربار کې مقبول دي. دا په سمت، په ژبې، په بزرګي او هغه ادم بزرګي په دې پورې اړه نه لري. ان الذين يقينا اغكسان امنوا چاوي ایمان راوړي وي، والذین هادو او اغکسان چې يهودان دي، والصابئون دا پر ان الذين باندې ورعتف دي او اسم د پاره د ان ګرځیدلای شي چې منسوبه هوایو، لیکن چون کې فاصله په مابین کې د معطوف علیه او د معطوف ډیره ده نو ځکه مرفوع ویلي. والصابئون او صابئین، صابئون په ارتباط باندې مفسرین مختلف اقوال را نقل کړي دي چې دا څوک په دنیا کې د درې قومونو ډیر مشهور دي، مسلمانان، يهود، نصارا. دا په دنیا کې مشهور دي او هر څوک یې پیژني. او صابئین چون کې مشهور نه و نو په دې ارتباط د مفسرین اقوال پکې مختلف دي. قتاده رحمت الله علیه را نقل کړي دي چې دا خلک په الله تعالی باندې ایمان لري او عبادت کوي د ستورو یا د ملائکو، او المنز د یمن طرف ته کوي او د زبور تلاوت کوي. ځینې بیا ویلي دي چې دا د لمر عبادت کوونکي دي، او ځینې بیا ویلي دي چې دا د اور عبادت کوونکي. خو د قتاده رحمه الله قول ذکر شبلل کیږي چې اصلا په آیات کې رخ او خلقو ته دي چې هغوی د آسماني کتاب عبادت کوي او ځانونه یو څه بزرګان بولي. د آیات د رخ څخه او د آیات د ترجمه څخه هم داسې معلومیږي اصل کې خبره دوی ته متوجه ده. نو دغه ترجمه د قتاده رحمه الله برشوي چې دوی د زبور تلاوت کوي او د آخرت عقیده لري، خو المنز یمن تقي واکه د پیغمبر اسلام اتباع نه کوي. نو دا ټول د پاره دا قانون دی. والنصارى او نصرانیان من آمن بالله، نو سوال به پیدا شي چې سید یهود خو ایمان نه دی راوړي، نصارا خو نه دی راوړي، صابئین خو نه دی راوړي، نو مؤمنانو خو ایمان راوړي دي چې ان الذين امنوا دوم پلانو من آمن بالله سمانه شا ایمان راوړي. د دې جواب دادی چې دا په اصل کې عربي محاوره ده او دا په هر ژبه کې خپل محاوره کاریږي. د مثال په توګه یو پاچاوي هغه اعلان کوي وای دا زموږ قانون دی، که موافق وي که مخالف وي چې عمل په وکړي نو موږ به دا انعام وکړو. نو اوس موافق خو د هغه معنا چې هغه عمل په خوا په کوي، خدای یو اصطلاح ده چې هغه موافق پکې استعمال شي. یا لکه یو سړی چې وایي چې زما خبره مني که خپل که پردی زه دا ورسره کوم، نو خپل خو په خوا هم دا خبره منل، دا د دې دپاره یادېږي. او ځینو بیا ویلي دي چې د ان الذین آمنو څخه مراد دغه ظاهري منافقان دي چې د هغوی ایمان په حقیقت کې ایمان نه دی، یعنی کله چې سم ایمان راوړي په الله تعالی باندې. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، هر یو د دوی څخه چې په الله تعالی ایمان راوړي، والیوم الاخر د آخرت په ورځ ایمان راوړي، یعنی ټول مؤمن به شأن ایمان راوړي، وعمل صالحا او نیک عمل وکي یعنی د شریعت موافق، فلا خوف علیهم باغوی باندې بیره نسته، ولا هم يحزنون او نه باغوی غمجن وي په آخرت کې. بس دا زموږ قانون دی د ټولو لپاره، دا که تور پوستی وي که سپین پوستی وي که عجم وي که عرب وي که اول وي که اخر وي، چې دغه قانون یې پر ځای کړي بس دا به کامیابه کیږي، دا به د الله تعالی په دربار کې مقبول. نو دې آیات مبارک کې هم الله عز وجل خپل بندگانو ته دا وښودل چې معیار الله تعالی ته د تقرب هغه د الله تعالی په ذات ایمان او صالحه اعمال، نه د چا قوم، نه د چا نسب، نه د چا وطن، نه د چا ژبه،
دا هغه ته ترقی ورکوای سي او نه د خدای په دربار کې هغه ته مقبولیت ورکړي. مقبولیت یوازې او یوازې په ایمان او په صالح اعمالو دي چې د شریعت موافق. چنانچه حضرت فاطمه رضی الله عنها ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هر کله که یو څوک خپل عمل را ورسته کوي، یعنی اعمال خراب او اعمال را ورسته کوي، نو لم يسرع به نسبه، نسب به هیڅ کله دی ورمخته نه کی. نو څوک د عرب په نامه چې زه عرب یم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قوم یم، یا دا چې زه سید یم د نبی علیه الصلاۃ والسلام قوم یم، یا دا چې د پلانی پیر اولادایو، او یا دا لکه یهودو نصارا چې ویل چې موږ د انبیاء علیهم السلام د نسب سیو، په دې باندې څوک نه کامیاب کیږي او نه د کامیابی معیار. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا مرواقستی میثاق پورا په خواده بني اسرائيل د بنو اسرائيل څوارسلنا اليهم رسلا او روم لیجل اغیلر رسولان کلما جاءهم هر کله چې براغلی دیلر رسول یو رسول یو پیغمبر بما فاغ احکام لا تهوا انفسهم چې د دوی نفسونو بنخښول فریقا نو یو ډله به دوی کذبو داغو تکذیب وکي و فریقا یو ډله به یقتلون دوی قتلوله. الله عز وجل د بنو اسرائیلو یعنی د یهودانو خبیث فطرت درته بیانې چې د دې خلکو داسې خبیث فطرت وو چې بار بار د الله تعالی سره په خواده وکړه چې موږ وستا تمام احکامات منو، لیکن کله چې په پیغمبر داسې حکم راوړي چې د دوی د طبیعت په خلاف، نو دوی به یا دغه پیغمبرانو تکذیب کاوه او یا به دغه پیغمبرانو په شهادت رسول. یعنی د ځینو پیغمبرانو یې تکذیب وکي او ځینې یې په قتل باندې ورسول. لقد اخذنا یقینا مرواقستی میثاق پورا په خواده بنی اسرائیل د بنو اسرائیل څخه په تورات کې چې د تمامو پیغمبرانو تصدیق وکوي او اطاعت به کوي. وارسلنا اوراهم الاجل الیهم دیلر رسولان دغه پخوانی وعده د یادولو او تذکیره د پاره. نو کلما هر کله چې بجاءهم راغلی اغیلر رسول یو پیغمبر بما فاغ احکام لا تهوا انفسهم چې د دوی نفسونو بنخښول، نو بیا خدا چې خبره به نه منل بلکې پر دې سربېره به د هغوی مخالفت کاوه او مخالفت به تر داسې اندازې رسېدلی و چې فریقا د یوې ډلې انبیاو کذبو دوی به تکذیب وکړي و فریقا د یوې ډلې د انبیاو یقتلون دوی به قتلول، دوی به هغه قتلول. وحسبوا او دوی خیال کړي الله تكون فتنه چې نبوي فتنه فعمون وړاند او سمو او کانو. ثم تاب الله بیا توبه قبول کړل الله عز وجل عليهم د دوی څخه. ثم عمو بیا وړاند سول وسمو او کان سول كثير منهم ډیر د دوی څخه. والله بصير بما يعملون. والله على عز وجل بصير شلید کیدی بما فاغ يعملون چې دوی عمل کوي. وحسبوا او چې همیشه به الله تعالی پر دوی باندې سزا څه وزن ډول څه مهلت به ورکي، نو دوی به ګمان کاوه الله تكون فتنه چې نبوي عذاب، یعنی دا ګمان به کاوه چې موږ خدای انبیاء قتل وکي او انبیاء تکذیب هم وکي، لیکن پر دې به الله تعالی مست عذاب نه راکړي. نو ګمان به کاوه الله تكون فتنه چې عذاب به ناراضي. فعمو نوراندس ولا یعنی د انبیاء علیهم السلام د صدق دلائل ته ونکتل چې هغه څومره صادق خلق نه معجزات ته وکتل. وسمو کانس ولا د هغه رښتینی کلام او خبري و نه ورېدل په غوږو کې ګوتی ونیولې. قال تعالی د خپل حکمت مطابق بیا عذاب باندې را نه وستي او دوی توبه وکړه، نو الله تعالی توبه قبول کړه. ثم تاب الله بیا توجه وکړه الله تعالی په خپل رحمت سره علیهم پر دوی باندې. دا هغه ورسته بیا مقابله د نور انبیاء شروع کړ. ثم عمو بیا وړاندې سول او د تصدیق دلائل او معجزات ونکتل. وصموا او کان سول كثير منهم ډېر د دوی څخه.
ډېر د دوی څخه دا بدل واقع کیږي دا هغه ضمیر څخه چې په عمو او سمو کې والله بصیر بما يعملون او یقینا الله عز وجل فرقتون کی دی بما فاغ يعملون چې دوی عمل کی یعنی دوی دا ګمان نه کوي چې دوی ته عذاب نه ورکول کی د دوی دا ګمان غلط دی چې نه ان شاء الله عز وجل دوی ته وقتن په وقتن سزا ورکړل او دوی ته شدید عذاب ورکړي مفسرین دا را نقل کړي دي چې د دوی د انبیاء علیهم السلام سره دغه معامله دا سزا الله تعالی دوی ته دا ورکړل چې پر دوی باندې بخت نصر مسلط کی د بخت نصر په تسلط باندې فلکهاو يهودان قتل کړل او بی عزت کړل او د بیت المقدس څخه وېست بیا د څو کلونو وروسته دا فارس ځینی پاچاهان راغله د بخت نصر سره مقابله وکړه او دوی ته نجات ورکړه دوی ته چې کله نجات ورکړي دوباره دوی چې کله پر واک باندې حاکم سول نو حضرت زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دواړه په شهادت ورسه داغه ورسته بیا الله تعالی په دوی باندې عذاب را نازل کړ او یو بل پاچا ور باندې مسلط کی چې انتهایی ډیره قتل بیا الله تعالی دوی ته نجات ورکړي دا هغه پاچا څخه دوی بیا خپل خباثت شروع کړي تر داسې اندازې چې د عیسی علیه السلام د قتل اراده وکړه او الله تعالی عیسی علیه السلام د دوی څخه پورته کړي نو الله عز وجل په دوی باندې بیا عذاب مسلط کړي ذلیل یې کړه خوار یې بیا یې د الله د پیغمبر د آخري پیغمبر سید عالم صلی الله علیه وسلم مقابله وکړه دا هغه سره دغه عداوت او دښمنی شروع کړه داغه د قتل د پاره تدابیر جوړ کړل الله عز وجل پیغمبر علی السلام ور باندې مسلط کی اکثر يهودان یا قتل کړل او یا د مدینه څخه ذلیل او خار وېست چې دا بنو قریظه قتل کړل ټول بنو نذیر او بنو قینقاع دواړه جلاوطن کړ دوی په د پیغمبر علی السلام په وخت کې د مدینه څخه وېستل سول د مدینه څخه خیبر ته ولاړ او عمر فاروق رضی الله عنه د خیبرم څخه وشړل بیا شام ته ولاړ نو الله عز وجل دلته د دوی را یادونه کوي وحسبوا او دوی ګمان کړیو یعنی د همیشه چې هر وخت به دوی شرارت وکي او یو څو ورځې به مهلت ورکول کېدی نو ګمان به وکاوه الله تکون فتنه چې نبوي فتنه او عذاب فعمون دوی وړاندې سوله د دلایلو د تصدیق د کتلو څخه وسمو او کان سوله د حق کلام دا اوریدلو څخه ثم تاب الله علیهم بیا توجه وکړه الله عز وجل پر دوی باندې پر رحمت سره یعنی څه مودا ورسته ثم عمو بیا وړاندې سوله وسمو او کان سوله کثیر منهم ډیر د دوی څخه یعنی لږ کسانو خو پر هدایت باندې لاسونه ونیول ډیر کسانی بیرته په خپل گمراهی واوښت والله عز وجل بصیر شدید کی بما فاغ يعملون چې دوی عمل کوي الله عز وجل تاغه معلومه ده نو دوی په دغه عمل باندې مبتلا دي تر قیامت تر ورځې پورې به دوی دغه خبيث صفات هر کله چې مسلمانانو ور باندې غالب شي بیا بازاري شروع کی کنه کدی غضب پیدا کړ بیا به بیرته هغه تکذیب او دشمنی رواني صدق الله العظیم